زمانه سر محمد نامه ده انکو سنیست سره تعلق ساتم د عوامي نشنل پارټي یو ادنا کارکون یم. سړی راخه خبره وکړه دا زمونږ تحریک شروع دی، زمونږ نه په الیکشن کې غلا شوې ده او په باري اکثریت باندې شوې ده. زمونږ د نیمې نه زیات اوټې اغشتې دي او هغې په مخالف پسې لیکلي دي. دا تصور هم څوک نشي کولی چې هغه زمونږ مخالف څونه اوټ دي ښیي. نو عمران خان دا اوټ نه دی اغشتې زمونږ په 400 کې، نو ده د کوم ځای نه واغشته. د دې لپاره زمونږ جدوجهد شروع دی، زمونږ احتجاج شروع دی. بل اوس په صوابۍ کې زمونږ احتجاج شوی دی. بیا د هغې نه پس زمونږ صوبایي صدر ایمل ولی خان صاحب په 400 کې اعلان وکړ. الحمدلله هغه پرون دی ټولې دنیا لیدلې دي او په هر طریقې لیدلې چې 400 کې څه حال او څنګه سیلاب سور سیلاب روته و. نو د جیلونو نه یریږو، منګه نه د اتکړو نه یریږو. زه د 14 کالو په عمر کې وم، زه پلار سره د بچپن نه ډېر ماشوم وم چې را روانم. ما به هغه وخت کې سبق وي او زه پلار سره به جلسې جلوس او د خدای خدمتګار څونه مشران چې ودي سره به زه تلم. نو د 14 کالو په عمر کې ما د 400 په جیل کې تقریبا 2 ورځې جیل خوړلی و. او شاه حسین خدای دې وبخي د پړانګو زمونږ یو سالار و، هغه هم را سره په جیل کې و. نو موږ د دې بلد یو، زمونږ مشران د دې بلد دي. او زه خو د خپل طرف نه دا ویم چې نه دې د اتکړو نه یریږم، نه دې د جیل نه یریږم، او چې د پارټۍ څه حکم وي. ایمل ولی خان صاحب زمونږ صوبایي صدر چې هغه هر څه حکم وکړو، انشاءالله موږ به ورته په هر ځای باندې ولاړ یو. شاید دا یو خبره هم تا ته کومه چې زما خاندان زما پیم دي مکمل جیل ته تیار یو. که کله زما مشر ایمل ولی خان صاحب ووی چې ورکې ګرفتاری، نو په هغه ټایم باندې نسته تاڼه زما حدود دی. کوی چې په نسته کې ورکه په نسته کې به ورکوم، کوی چې په 400 کې ورکه په 400 کې به ورکوم. چې کوم ځای زما مشر ووی چې لړ شو دغلته کې ګرفتاری ورکې، نو لبیک ورته وایو، پټیږو نه ما مشر ما ته نی ویلې هغه میدان ته روزي. زه به د هغه نه مخکې ګرفتاري م ورکوم، زه به مخکې د هغه نه اتکړی م قبلوم، او زه به د هغه نه هر قسمه تشدد باندې م نه یریږو. موږ بلد یو، موږ باچا خان بابا بلد کړي، موږ ولی خان بابا بلد کړي، زموږ ملي مشر اسپندیار ولی خان الله دې هغه له ژوند ورکړي، موږ هغه بلد کړو، موږ نه یریږو. ښه نو بس اخیري زما خبره ده. او زه دې ټولو ادارو ته دا ویم، خاص کر مالې نومونه هم پوره نه راځي، خو دې آرمي ته دا ویم چې راشئ او زمونږ تحفظات لرکې، زمونږ مشر سره کېنې، زمونږ مشر رضا کې په هر طریقه چې وي چې هغه هر څه مونږ ته ووایي مونږ قابل قبول دی مونږ دپاره. او مونږ به په هغه ټایم باندې لبیک اواز وایو چې کله زمونږ مشر د لبیک اواز وکړه. مهرباني